یعقوب علیه السلام د دې تعبیر دا ویس چې دا لس شرمخان دا زما د لس دامن دي دوی نه زما د ماشوم ته خطر دی یوسف علیه السلام ته خطر دی د حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا دې ته رسیدلې و چې د حضرت یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام سره د ډېر محبت د وجنه د دې نورو لسونو د سره حسد پیدا شو او په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دی قتل کو یا د دې ځمکې نه لرې کو چې د پلار توجه مونږ طرف ته شي او بیا شیطان دوی ته دا طریقه وښودله دا وسوسه یې واچولو چې دا قتل وکړئ بیا به تاسو توبه وباسئ بیا به نیکان شي نو په دې وخت کې چې کله د دوی مشوره کېده نو یو مشر ورو یهودا د حضرت یعقوب علیه السلام مشرۍ زوی یهودا چې کوم د یهودیانو دا نسل دی دا د هغه یهودا اولاد دی دا د یعقوب علیه السلام مشر زوی دوره دا مشوره ورکړه چې تاسو د قتل دا دومره لوی جرم مه کوئ البته که خامخا د دینه ځان خلاصول غواړئ نو د هغې یو اسان طریقه شته چې د قتل نه به هم بچ شئ او دی به هم د ستاسو د پلار د نظر نه به اخوا شي نو دی چېرته بهر لرې چېرته یو کوی کې ورلړه کوي هغې ته وغورځوئ نو خامخا دغه د قافلې تېرېږي را تېرېږي نو اوبو پسې تلاش کوي نو هغوی به راوچتې کړي ځان سره به بوځي نو په دې مشوره دوی بیا رالل پلار ته کېناستل او ډېر په دجل او ډېر په مکر سره خپل پلار ته وایي چې ته مونږ باندې ولې اعتماد نه کوي او زمونږ دا کشر ورور دا په کور کې ساتلی دی نه لوبې کوي او نه چېرته چکر لګوي نه خوراک څښاک کوي نو مونږ خو د ده خیرخواه یو په کار ده چې دی مونږ سره راځي او هلته کې لوبې ټوقې وکړي لږ مشغول شي او مونږ د حفاظت کوونکي یو د محافظین یو نو حضرت یعقوب علیه السلام یو خوب لیدلی خوب دا لیدلی چې یو ځای کې یعقوب علیه السلام په یو اوچت ځای باندې دی او لاندې ښکته یو ځای کې یوسف علیه السلام ولاړ دی او لس شرمخان راشي په هغه باندې حمله وکړي او په دې لسو شرمخانو کې یو شرمخ را مخکې شي او یوسف علیه السلام بچ کړي او بیا یوسف علیه السلام چې دی ښکته ځمکې ته ښکته لاړ شي او دا شرمخان بره پاتې شي نو یعقوب علیه السلام د دې تعبیر دا ویستی و چې دا لس شرمخان دا زما د لس دامن دي دوی نه زما د ماشوم ته خطر دی یوسف علیه السلام ته به خطر او دا کم شرمخ چې دی بچ کوي نو دا مشرۍ زوی دا یهودا دی دغه خوب چې دی د حضرت یعقوب علیه السلام په ذهن کې موجود و چې کله دوی ورته ووایي چې دا مونږ سره پرېږده لږ به لوبې ټوقې وکړي خوراک څښاک به وکړي چکر به ولګوي مونږ سره دا ګډې بیزې به وسرې او بیا به واپس راوړ نو حضرت یعقوب علیه السلام د خپل دغه تحفظاتو اظهار وکړو چې ما سره دا یره ده چې په دغه علاقه کې چې دی نو شرمخان ډېر زیات دی داسې نه چې دی وخوري نو هغه ورته وایي چې دا څنګه کېدای شي مونږ خو یو مضبوط جماعت یو دومره لوی قوت یو لس نوجوانان یو او مونږ نه به زمونږ کشر ورور چې دی څنګه شرمخ به وخوري او که چېرې داسې وشي نو مونږ به ډېر غټ نقصان کړو داسې کېدی نه شي نو د واقع دغه حصه الله تبارک وتعالی په دې کې ذکر کوي قال قائل ویل یو ویونکي منهم د دوی نه لا تقتلوا چې مه وژنئ تاسو یوسف علیه السلام والقوه او وغورځوئ دا فی غیابة الجب په تیاره کې د کوی یلتقطه چې اوچت دلره بعض السیارة څوک مسافر ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو کوونکي قالوا دوی ویل یا ابانا زموږ پلاره ما لک څه وشو پته لا تأمنا چې ته په موږ اعتبار نه کوې على يوسف عليه يوسف عليه السلام تبارك وإنا له لناصحون وإنا له بشك مونږ لناصحون خير خواهي ارسله معنا تدي اولګه مونږ سره غدن سباتا يرتع چې اخري ويلعب او لوبي وإنا له او بشك مونږ لحافظون حفاظت کوونکي خير خواهي قال يعقوب عليه السلام اني بشك لا يحزنني ما غمجن کوي ما غمجن کوي ان تذهبوا به تاسو دا تاسو بوزي دي واخاف او زيريغم ان ياكله الذئب چې او خردي لا شرمخ وانتم او تاسو عنه الذين غافلون بخبره قالوا دوي لئن اكله الذئب کچري اخرج لا شرمخ ونحن عصبه او من يو طاقتور جماعت ان بشک مونږه اذن په دغه وخت لخاسرون نقصان مندون کیو د حضرت یعقوب علیه السلام په ذهن کې د خپل زامنو په حواله سره دا یره موجوده و چې دوی به هر وخت چې دینو زما دي ماشوم ته نقصان رسي خو چونکې دي زامنو تمهید داسې وتړلو او د دې په زړه کې شیطان داسې وسوسه او داسې خیستان داس کې خبره د ځان ته چولې و چې یعقوب علیه السلام بغیر د اعتماد او اعتبار نه پاتې نشو او البته د خپل تحفظات اظهار یو کو ظاهري تور باندې خدا سي ښکار چې شرمخانو هغه یره ورته ښکار کړه او په حقیقت کې د یعقوب علیه السلام په ذهن کې هغه خوب
او دغه شانتي د خپل زامنو د بے وفایي د دې یره ورسره و دی وجنه حضرت یعقوب علیه السلام ورته د تحفظات اظهار کو بیا هغه هم دغه شانتي وکړو سبل سبحانه ورسره نه و او سبل داسي جواز نشو پیش کولی د یعقوب د یوسف علیه السلام د قتل بس یو قمیص وروړو د وینو لطپت او ورته چې دا د یوسف علیه السلام قمیص دی او هغه شرمخ رانه وکړو نو دا یو دوی داسې یو جواز ځان لپاره پیدا کولو چې هغه دویم خبره پاتې نشي شرمخ وکړو بس خبره ختمه شو قال قائل اول يوم منهم ددوينا لا تقتلوا يوسف موجه يوسف عليه السلام والقوه اغرزوا دلرا في غيابه الجب فتيارك دكوي يلتقطه چوچت دلرا بعض السيارات سو مسافر ان كنتم فاعلين كتيتا سو كونكي قالوا دوی يا ابانا ازم كلاره ما لك سو شپتا لا تامنا تم اعتبار نکي على يوسف عليه السلام مباركي وانا له بشك من ناصحون خير خايو ارسله معنا تدي لغا منصرا غدا سباتا يرتع چدي اخري ويلعب او لو بيقري وانا له او بشك من لحافظون حفاظت كون كيو قال يعقوب عليه السلام الى اني لا يحزنني بشك ما غمگين كوي ان تذهبوا به جتاس بوزي دي واخاف اوزيرغم ان ياكله الذئب واخرج لا شرمخ وانتم او تاسب عنه ددنا غافلون بخبره قالوا دوی لئن اكله الذئب كتر اخرج لا شرمخ ونحن عصبه او من يطاقت ور جماعتيو ان بشك من اذا فدا وخلا خاسرون يقينا نقصان من دنكيو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم